بازونو ښکار نه منې نه شوې که د بازونو ښکار نه منې نه شوې سیاه د جال به دې هم پاتې نه شي که د زما شړی ته لاس واچو خدای ګو ستا شال به رانه پاتې نه شي زمونږه ډېره ساده او مختصر غونتې مطالبه ده اول خو د خدای په دې وفاق هم شک را ګزار کړي خو که چېرته وفاق مونږ سره داسې کار وکړي چې د خلکو ډیمانډ پوره کړي او په ډیارۍ کې هغه 30 تاسو له سیوا کړی دی نو د ده پې کومه بیړه چپه کېږي ګرانو ملګرو د اسونو لپاره یې 50 کروڑ روپۍ ښیي اسونو لپاره او زما د پښتنو د دې صوبې د خلکو دپاره چې کوم دی دې ګرانۍ کې ته دی له پیسې نشي زیاتولی او وفاق ته وایي که دې ضرورت وي نو زه به درله درکړم ګڼ کپه خپلې صوبې له نشي ورکولی او وفاق له به ورکې وفاق له مه ورکوو د وفاق عمره پیسې دی له ورکړه نو بیا به ټیکي او ګرانو ملګرو بله ورځ وي بجټ به نه پیش کومه نو خلکو ورته مه پیش کو که نه چې بجټ پیش نه کړي دی به کور ته تلو نو دی به د چاپلار کور وساتي ده خو دومره مزې اخیستي په کربونو روپو چې کوم دی دی کرپشن کوي دی اوس خپلې ذلې ته هم نشي تلی او دی راځي او ما سره دا خبره کوي او ګڼکپي او ټګي کوي او بیا د دې نه یو ورځ مخکې زموږ جلسه او ما ورته خامخا به یې پیش کوي او پاس کوي به ده ته پته ده په خطا باندې وزیر اعلی شوی دی بیا رانه او دا رانه بیا دې نه شي لیدی دا د چا خبره که دی په سرو سترګو جاړي عمران غلط شوی دی شی وله ورکړی دی هغه وایي دی زما نه دی دا خو د سټیبلیشمنټ سړی دی چې کم سړی د خپلې پارټۍ وفادار ني هغه خاوره ستاسو وفادار شي خو زه دې پی ټي آی تاریان یم چې کوم وزیر اعلی راولي هغه ستاسو ني تاسو کې اورو خپل سړی نشته ټول د سټیبلیشمنټ سړي دي او پرون د عمران خان خور و عمران ماینس کو ما خدا چوز دی مزغو کارو کو او دی سوئی وی مال د ملاقات اجازت نه راکړي نو چې تاله د ملاقات تا خو چې عمران راته نی ویری بجټ بنه پاس کوم نو چې ملاقات نه کړي چا ته وی چې پاس کا سټیبلیشمنټ ته وی چې پاس کا کنه ستا پلار به پاس کوي تاسو کې پکې زکه چې وزیر اعلی توپ دی زی نو ستا خو ورپسې جبه کیږي جبه ده ای زما پښتنو ورونو دا بجټ خو په خپل حساب پاس شو خو دې بجټ کې چې کومې خامې دي زما NFC وارډ درونو زموږ خپل بجټ خپلې پیسې نشته د ورلډ بینک او د ایشین ډیولپمنټ بینک په قرضو باندې چې کوم دی دلته چې کوم دی بجټ پاس کوي او ټوله صوبې قرضدارې کا لاړ شئ تاریخ وګورئ د خیبر پختونخوا چې پاکستان جوړ دی دغه یو عوامي نېشنل پارټي وه چې موږ په خپلو پیسو بجټ پیش کړی دی نه زموږ نه مخکې چا په خپلو پیسو پیش کړی نه زموږ نه پس چې کوم دی چا پیش کړی دلته چې دا بجټ پیش کوي دی یو اډوایزر راوستی د کراچۍ نه دی په دې اور تاله پښتانه درکوي حکومت د خیبر پختونخوا دی نو دا خپل د بجټ دپاره سړی د کراچۍ نه ولې راولي تا ته پښتنو کې سړی نه ښکاري او د کراچۍ نه راوستی دی وی دی به ډېر عقلمند دي نو عقلمند نه دی خو چې څه ورته کېږي نو دستخط کوي ګرانو ملګرو چې کوم سړي سره وزیر خزانه ني ترجمان هم ورسره نشته زمونږ ترجمانو اوه حملې چې کوم دی په ما شوي دي اوه خودکش او ګرانو ملګرو اوه که اته ځل زه دهشتګردو اغوا کولو کوشش ته ما کړی دی
هم په دې پښتنې خاوره مې ایمان راوړی دی ستاسو د دې خاورې بچی یم سر به مې ځي خو چاته ټیټېږم نه او نه چې کوم دی چا نه په شا کېږم تا سره ترجمان نشته تا سره فینانس منسټر نشته تا سره د چا خبره ته وایې چې ما سره د سړي زوی نشته د سړي زامن د سره شته خو ته د سړي زوی نه چې تا سره دومره خلک شته او ته په هغې باندې چې کوم دی اعتماد نه کوې مونږه د دې پښتونخوا چې دا څومره خلک او زه پولیس والا ته ویم چې تاسو د ده په خوله خلکو باندې لاټي چارج کوئ ګرانو ملګرو دی باندې چې اسلام آباد کې هغلته لاټي چارج وشي نو موږ وایو دا د جمهوریت سره ظلم وشو خو چې دې ته ګورم چې په تاسو لاټي چارج کوي زما پښتانو باندې لاټي چارج کوي او په تاسو یوازې نه ډاکټران بخلي دي نه نرسانې بخلي دي نه استادان بخلي دي او دا تاسو دا ټول چې راجمع شئ په نمبر ځان لوالي او کوالي نه نو چې کم سړی زما په پښتنو باندې ډنډې روچتئ نو چې بیا دې وخي نو ښه کوي که نه ویرېدئ که سم ووایئ که نه خو دا د نر بچی دی د ډنډې نه مخکې را تښتېدلی ګرانو ملګرو د وی چې دې ځل به زه سره د کفنه ځم د کفن نه مراد دا چې که مړ شم را تختم به نه په دې خبره پوهېږئ د پښتو نو که ستاسو خیال نو د عمران خان صاحب هغه ټبر هم دلته راغلی وه بشرا بیبي نو هغه هم ځان سره بوتله نو مونږ وی ځکه دکې غیرت نو د دې ښځې د یرې نه خو به نه را تښتي نو اخیری کې خفه کېږئ مه هغه ښځه هم رضا که چې په شریکه تښتو په ایمان یې وایي مونږ خو دومره برید نشته خو چې پښتانه برید پرېږدي بیا د هغې عزت ساتي هر سړي ته د بریتو بیا اجازت نشته برید نشي ساتلی نو مې ساته سره د بریتو وعدو کې خلک وایي ډېر دروند خو پښتون رالو نو چې څومره وله په تیزۍ تلې د هغې نه ډبل په تیزۍ واپس را تښتې مونږ دې په شرمولو مونږ خو صرف په دې بنیاد راغلي یو چې تاسو د دې خاورې بچي یئ دې کې شک نشته دی چې درېیم ځل دی د دې حکومت دی درېیم ځل اوس چې په درېیم ځل هم د دې عقل کار نه کوي او پښتانه وله بیا موټ ورکوي نو سم خیال دی اوس خو م یوه ډنډه وخي بیا به هم دوه ډنډې وخي او که کم سړي وله وپورکو وی والو او ده بیا وایي چې ما سره ظلم وشو نو د چا خبره د ده نه غوږونه هم پرې کول غواړي دا پوز هم ترې پرې کول غواړي سړیه هغه د روزانه ډبیو ته وله بیا وپورکې هغه د ډبیو ته څه چل دی هغه چې جیل کې دی هم یې خوښ دی دا شکی ماشوکې خبرې نه دا د ایمان تېرولو خبرې دي نشنلیان ایمان تیری سر ورکی خوستاسو حق بگٹی گرانو ملگرو دا بجٹ مونگا ریجیکٹ کو او پا دی بجٹ کی دا چا تاسو گو رئیز ما تا آغا استازان یاد شی آغا وقت که زه منسترم او بیا زمانه پس بابک سیف شو او پا عربونو روپو دا استازانو ضرورتو عربونو غالبا 3 عربا زلالم او هغه وخت کې زه دلته رالم ما دی سره جبه وکړه او زلالم ما وزیر اعلی صاحب ته وویل چې وزیر اعلی صاحب موږ سره خزانه کې پیسې شته نو چې استاد دی نه ورکوم نو چاله بیا ورکوم دا استاد زما بچي ته سبق ښیي دی په دې غریبۍ کې خواري کوي دی د سختې ته غاړه ږدي او وایي زما د سره تېره خدای مکې دنیا ډېره که د چا کېږي او که نه خو استادانو له به ورکوو او 3 اربه روپۍ هم وله چې کوم دی په هغې باندې اعلان اوس ده ته ووایو چې ته مرکز له پیسې ورکې نو ایمان تېر کو دی له پیسې ورکه او ډي آر ای چې کوم دی 30% هغه سیوا کا دا د دوی مطالبه ده دا خو د دوی ده که زمونږ مطالبو ته تا پښتونخوا خرڅه کړې ده
تا د ماینز اینڈ منرل سودا کړې ده تا چې کوم دی په ماینز اینڈ منرلز کې په دیزي کې په کابینه کې هر څه پاس کړ خو د اسمبلی دننه هغه خلکو ستا مخالفت وکړو نو هغه خبره چې کوم دی په شا شوه ګرانو ملګرو مونږ ورته میدان ته ودرېدو ستاسو د حق خبره اوس بله خبره ده مرکز یو کمیټي جوړه کړې ده د ماینز اینڈ منرلز د واپس کولو دپاره یو بله کمیټي ده چې د هغې چیرمین چې کوم دی زمونږ د دې د امیر مقام دی او ورسره کو چیرمین چې کوم دی هغه نظیر دی که څه تارړ او تارړ ورسره دی او د جی ایچ کیو نمایندګي هم ورسره ده دا یو ځل بیا د قبایلو د اختیار مرکز ته ورکوي چې ماینز اینډ منرل زمونږ نه والي مونږ ټول دا خبره کوو چې تاسو په دې 30% جګړه کوئ د پښتنو د بچو د مستقبل جنګ به کوئ که به نه کوئ د دې خاورې چې کوم دی د دې د معدنیاتو جنګ به کوئ که به نه کوئ دا حق به ترلاسه کوئ او که به نه کوئ لہذا د دې دپاره عوامي نشر پارټي میدان ته راوتې ده او موږ د دې صوبې اختیار چاله نه ورکوو موږ دا معدنیات چاله نه ورکوو موږ خپل دولت چاله نه ورکوو که هغه فوج دی که اسټبلیشمنټ دی که مرکزي حکومت دی او که صوبایي حکومت دی چې په سر کې جغی به مقابله کې یو یا به مونږ یو یا به دی د دې نه بغیر چې کوم دی بله لار نشته دا ګرانو ملګرو د دی د بجټ نظاره هغه چې دی پیش کا مونږ دا ریجیکټ کوو دې کې چې کوم دی د هغه شرایط ایښي دي چې په قرضو باندې پیش کړي په قرضو او دا قرضې به سبا دی واپس کوي او دې کې به چې کوم دی د مینی بجټ پیش کوي او دا چې څومره خبرې کړي دا به ټولې واپس کوي ځکه چې یوټن خو د کسب دی هر څه چې دی خو یوټن لہذا ګرانو ملګرو نن ستاسو د دې په مجمع چې دا تاسو وایي مونږ ته تکلیف دی ووایئ چې په غزا کې به مسلمانانو ته څومره تکلیف وي نن ستا چې 30% نه زیاتوي نو تا سره د خپل بچي غم دی که نه د خپل سر د سره غم دی نو چې کوم ځای کې زما بچي په غزا کې بېشمار شهیدان کېږي مونږ سره به یې غم نه ډېر سلو اواز هم دی لکه چې او ګرانو ملګرو زه فلسطین او غزا جنگ چې کوم دا زما د وزیرستان بچي چې مري دی له به جنگ نه کوو دا زما د باجوړ بچي چې مري دی له به جنگ نه کوو